بیا دې ته چې دنو قرآن ولې وایو د دې قرآن چې دنو نومونه دي نو مشهور نوم چې دنو هغه قرآن دی دا قرآن ورته ولې وایي قرأ یقرؤ نه دی دا چې د قرأ یقرؤ مطلب دا ده چې دا بار بار چې دنو لوستی کېږي بار بار لوستی کېږي او مشرکین هم ویلله خلکو ته به ویله وایي چې کله قرآن لوستی کېږي تاسو په دې کې شور کوئ چې خلک دا قرآن چې دی نو وانه اوري د دې د اثر قبول نه کړي نو نوم هم چې دی نو دا قرآن مشهور شو چې دا د قرأ یقرؤونه د دې معنی ده چې بار بار لوستل نو دا داسې کتاب دی چې دا نه ختمیږي بار بار لوستو مطلب دا نه چې دا قرآن هغه کتاب ته و چې هغه نه ختمیږي دا به د قیامته پورې چې دی نو لوستی کېږي د قیامته پورې بار بار به چې دی نو دا لوستی کېږي تاسو ګورئ که نه خلک قرآن ختم کې په ترجمه باندې یا په ناظره باندې یا په ختم په تراو کې نو چې من الجنة والناس وایي نو بیا یې د سر نه شروع کړي نو قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا بار بار لوستی کېږي دا نه ختمیږي او د دې قرآن چې دی نو بیا 15 نومونه چې دی نو هغه مشهور نومونه دي چې یو پای کې چې دی نو تاسو ته ما ویل چې القرآن دی دویم پای کې الفرقان دی فرقان فرق راوستون کې به منځ د حق او د باطل کې او بل چې دی نو الذکر دی او بل څلورم چې دی نو الکتاب ذالک الکتاب الکتاب او بل پنځم چې دی نو التنزیل د دې قرآن دا نوم دی او د دې نه علاوه چې دی نو زیات نومونه هم خلکو بیان کړي دي لکه جلال الدین سیوطي په خپل کتاب الاتقان کې چې دی نو لس پنځلس نومونه چې دی نو هغه راوړلي یو چې دی نو القرآن چې دا په قرآن کې راغلی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې قرآن هغه کتاب دی چې په رمضان مبارک کې چې دی نو نازل شوی دی دویم الفرقان دی چې دا هم په دغې آیات کې راغلی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وبینات من الهدى والفرقان بینات تی ښکاره دلایل دی او فرقان دی فرق راوستون کې په منځ د حق او د باطل کې دریم نوم یې چې دی نو البیان دی چې هذا بیان للناس دا بیان دی خلکو ته بیان کوي او څلورم نوم یې چې دی نو راوړی التبیان او دا هم په قرآن کې راغلی چې ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء مونږ را لېږلی په تا باندې تبیان یعنې وضاحت کوونکی داسې کتاب چې وضاحت کوونکی دی د هر شي بل الموعظه ده موعظه وایي نصیحت ته یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم موعظه ده د قرآن یو بل نوم دا دی بل الشفا چې دا هم په قرآن کې راغلی دی وشفاء لما فی الصدور دا قرآن راغلی د زړونو علاج وکړي په دې زړونو کې ډېره ګندګي راځي د زړونو شفا ده د زړونو علاج دی د دې د زړونو د مرضونو علاج دی الهدى ده یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین هدایت ده بل ده رحمت او دام په دغې آیات کې چې دی نو تیر شو هدى ورحمة للمؤمنین هدایت ده او رحمت ده د پاره د مؤمنانو بل ده روح یو نوم ده وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا موږ نازل کړی تا ته روح د خپل طرف نه په خپل حکم سره او مشهور نوم یې چې الذکر چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون موږ دا ذکر او دا قرآن نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت چې دی نو په خپله کوو او بل په سوره توبه کې راغلی دی چې هغې ته کلام الله وایي چې وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله وایي که په دې مشرکینو کې پیغمبر استانه یو مشرک امن طلب کی امن د نه وغواړي نو امن ولا ورکا تر دې پورې چې هغه کلام الله واوري بل نوم د قرآن چې دی نو حبل الله دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله رسي مضبوطه ونیسئ او ډلې ډلې کېږئ ما دا داسې رسي ده چې یو لاس یو سره ستا سره یو بله چې دی نو الله تعالی ته رسېدلی دی او دې ته چې دی نو صراط مستقیم هم ویلی شوي قرآن ته وان هذا صراط مستقیما دا قرآن چې دی نو دا نیغه لاره ده او بیا ورپسې په دغه آیات کې راځي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله په ډېرو لارو باندې مه روانېږئ ګډ وډ به شئ په دې لار پسې چې دی نو روان شئ چې قرآن دی
نو دا د قرآن نومونه شو.